بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه پرون سبق کې دا خبره کړو چې فلا عالم بجميع اجزائه محدث. عالم د خپل ټولو اجزاء سره دا محدث ته نوې پیدا کړی شوی دی. منګه پرون دا خبره کړو چې عالم دا صيغه د اسم علی لکه څنګه چې د اسم علی لپاره مفعل مفعله مفعال وزن راځي، دغه شانته کله کله اسم علی د فاعل بوزن باندې هم راځي. لکه خاتم ویلو چې پای باندې مهار هغه سیس د ویلېږي چې په ځری سره مهر لګولېږي. دا عالم دا په هیدو اعلی او د دې د الله نه ما سوا چې سو هم دي چې دای په درې سره د سوانع پته لګي اې د عالم وي. بلا عالم اطلاق په جزئیات باندې هم کیږي او په کلیات هم کیږي. او په جزئیات کې ما تاسو ویلو چې د دې اطلاق په جزئیات باندې نشته بلکې په اجناس باندې په کلیات باندې په اجناس باندې هغه اطلاق کیږي. نو دا عالم په ټولو اجزا سره یعنی اسمانونو او زمکه چې موږ تقاری نه کاری دا هر څه چې نه بریږي دا ټول عالم یعنی دا الله تعالی د ذات نه ما سیوا چې څه هم دي نو دا هر څه حادث دي، نوی پیدا کړی شو دي، نوی پیدا کړی شو. الله تعالی ذات موجود او دا هر څه نو موجود او دا الله تعالی ذات به موجود دي، دا هر څه به ختميږي. الله تعالی فرمایي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. شو پر جواب ورکول کړي. بیا من وایو چې دا عالم په ټولو اجزاء سره چې نه دا حادث ده. او فلسفه وای فلسفهونو مراد ارسطو دا او متبعين دي چې اسمانونه بخپل ماده سره په خپل صورت سره دا قدیم دي او عناصر اربعه په خپل ماده سره قدیم دي. او د ځان لپاره دا خبره کوي چې دا قدیم ذاتی نه دي بلکې قدیم زمانی دي. قدیم زمانی هغه چې بل ته محتاج وي خو په دې باندې آدم نه راغله. نو په عناصر اربعه باندې او اسمانونو په دې باندې قیادانه نه راغله. سو آدم پینه نه راغله. نو دی وجه نه دا قدیم دي. موږ ته دا تفصیل مفصل پکې نشته لري. بس دا قصیده ساده خبره ده. یو قدیم دی یو حادث دی. قدیم هغه چې مسبوق بل آدم نه وي او دا دې ته وایي حادث چې مسبوق بل آدم وي. اسمانونو مخ کې نو او اوس دي الله پاک به ختم کی بس حادث دي. پوښتنه به نه معنی. ها بیا پرون چې دا خبره وکړه دا دعوه وا چې عالم په ټولو اجزا سره تلنه دا حادث دی. وس عالم په ټولو اجزا سره حادث دی. په دې خبره باندې تاسو سره څه دلیل دی؟ نو بنن سبق کې داغه دلیل بیانې چې عالم په سره د خپل ټولو اجزا سره حادث ذکر چې دا عالم دا په دوه قسمه باندې دی. په عالم کې چې څه هم موجود دي دا دوه قسمه دي، یا بدا اعیان وي او یا بدا اعراض وي. یا به اعیان وي یا به سوي اعراض وي. اعیان د عین جمع ده او اعراض د عرض جمع ده. او عین او عرض دا دوانه چې نه دا حادث دي. اعیان او اعراض دوانه حادث دي. د دې وجنا د عالم چې دا هم حادث دي. واښوي عالم په خپل ټولو اجزا سره حادث دی. ولې حادث دی؟ ځکه چې دا عالم جوړ دی د دوو څیزونو نه، د اعیان او د سره د اعراضونه. او اعیان او اعراض دا حادث دي نو عالم هم سره حادث دی. وس اعیان څه ته وایي اعراض څه ته وایي یوه مدته دا وایي بیا زمخه. ثم اشار الى دلیل حدوث العالم. بیا اشاره کړی د مصنف رحمت الله علیه دلیل د ستا د حدوث د عالم د چې د عالم ټول حادث دی. د دې دلیل د اشاره کړی د بقوله پر خپل قول سره اذ هو چې دا سو یعنی د عالم اعیان و اعراض چې دا په دغه یو اعیان یو اعراض دي. لانه ان قام بذاته وکچتی یو سیز د خپل ذات په اعتبار سره قائم بذاتو جدا عین د پوره تفصیل کوم وسورهګه. والا فعرض او قائم بذات نو قائم بالغیر جدا عرض ده. وكل منهما حادث او هر یو د دې ځوانو نه یعنی د اعیان او د اعراض نه هر یو حادث ده. لما سنبینو چې موږ بعد د دې بیان تاسو وکړو چې اعیان او اعراض ولې حادث دي.
ولم يتعرض له المصنف رحمت الله علیه او مصنف رحمت الله علیه دې ته تعرض نه کړي یعنی زه خو ورته بیان کما چې اعیان او اعراض دا حدیث دا ورته بیان کما او مصنف رحمت الله علیه دې ته تعرض نه کړي ولی لأن الكلام فيه طويل زکه پدې کې ډېری وګړي خبرې دي لا يليق بهذا المختصر چې دا مختصر کتاب دا غي لایق نه لري کیف څنګه بيدا وهو مقصور على المسائل دون الدلائل چې دا اکتفا کړی د پدې کتاب کې اکتفا کړی شوی دا په مسائل باندې نه په دلایل باندې یعنی پدې کتاب کې صرف مسائل ذکر دي دلایل پکې نه دي ذکر نو زه به ته بیان کوم پدې باندې پوښ ولکانو بیا وی فل اعیان ما له قیام بذاته اعیان څه ته وای نو دلته وای چې اعیان دا هغه ممکن ته وای چې قائم بذات وي ما ته فکر دی کنه فکر یو وړلې دي یو فلسفه دي او یو چې نه دادي متکلمین ما ته فکر شته خبر غور سره وګورئ یو متکلمین دي او دویم سری فلاسفه دي متکلمین د عین او د عرض تعریف په داسې طریقې سره کوي چې د الله ذات او د الله صفات په عین او په عرض کې داخل نشي ځکه چې دا خبره وکړه چې عالم په ټولو اجزا سره حادث ده او عالم ولګي د الله پاک د ذات نه علاوه ده پرون موږ ویلو کنه عالم ما سوى الله ته ویلېږي کنه دا الله تعالی نه ما سوا چې سدي نه دا سدي دا عالم دي خو شوي نو متکلمین با د عرض او د عین تعریف په داسې طریقې سره کوي چې الله تعالی ذات په عین کې داخل نشي د الله تعالی صفات په عرض کې داخل نشي ځکه چې د عین او عرض دواړه حدیث دي او د الله پاک ذات سره د صفاتونه دا سره قدیم دي او فلسفه د عین او د عرض تعریف په داسې طریقې سره کوي چې د الله تعالی ذات د په عین کې داخل شي د الله تعالی صفات په عرض کې داخل شي او د الله تعالی ذات د الله تعالی صفات دواړه حادث شي واښو به معنی نو متکلمین فرمایي چې عین دې ته ویلېږي چې قائم بالذات وي قائم بالذات وي او عرض دې ته ویلېږي چې قائم بالغیر وي ها وس ما ته وګورئ یو د تحیز یو د حیز حیز ویلېږي مکان ته او تحیز ویلېږي ذهن ولتا نو دا لغوي دا متکلمین چې عین دې ته ویلېږي چې هغه تحیز یعنی هغه ذهن ولې د خپل ذات په اعتبار سره دا د دې تحیز د بل سیس د تحیز تابع نه وي تحیز معنی زیر اگیرول لکه زه په دې ځای باندې ناسم کنه نو ما د دې ځای تحیز کړی دی د دې خالی ځای مې ډک کړی دی دا ځای بالکل خالی دی خو په دې باندې ما ګلاس کې خو زم د دې ځای تحیز ګلاس وکړو پوه شوئ ها نو عین وی دې ته ویلېږي چې پای کې تحیز معنی زیر اگیرول هغه د خپل ذات په اعتبار سره تحیز کړی د خپل ذات په اعتبار سره څه کړی او د تحیز د بل څه د تحیز تابع نه وي پوه شئ یعنی دې په خپل باندې ځای راګر کړی او عرض دې ته ویلېږي چې دا هغه تحیز په خپل باندې نه بلکې د دې هغه تحیز د بل څه په اعتبار سره وي لکه زما خوشبو ده د ګلونو نه خوشبو خيږي او د ګندګۍ نه بدبو خيږي وز دا خوشبو او بدبو دا چې دینه دا عارض دي زکه د خوشبو په خپل باندې سا زیر اگر کړي ده بدبو په خپل باندې زیر اگر کړي ده خو د دې د تحیز د بل سیس د تحیز تابع ده چې ګندګي نو بوی بي چې ګندګي نه بوی بي چې ګندګي نو بوی بي چې ګندګي نه بوی بنئ کنه نو د دې د تحیز د زیر اگر اول د بل سیس د تحیز تابع ده یا لکه دا ګوره دا دیوال دی نو دیوال دا عین دی ځکه دی په خپل باندې په ذات خود دا ځای راګر کړی دی خو په دیوال باندې شینواله دی ستړواله دی سپینواله دی دی په خپل باندې څه وجود نشته دی دا ستړواله خو حاله کار شي چې کله په دیوال باندې ولګول شي خو کته وی چې لکه دا ها دویمه خبره ده چې دغه عین ته چې کنه دي ته اشاره کول کېږي
عین ته اشاره کولای کیږي دا دیوال له خو دې رنگ ته اشاره نشي کولای دې رنگ ته اشاره نشي کولای چې لکه دا رنگ دی د رنگ به حل دا ته بدلږي چې کله دا په بل سیس تابع وي پوه شو بلی معنی یو لکه ګوره مجردات سيزونه دي مجردات چې هر ماده نه خالی وي لکه زما خوشبو ده زم کم د خوشبو ما ته وقایا ته ما ته خوشبو خوې شي نشي خوې بدبو ما ته خوې شي بدبو زما د انسانان چې ژوند دي په دې کې روح ده او روح ما ته وقایا روح نشته مو لکه دم پرې و دغه باندې په خیر او غمانه خبر استناسته ده موږ نه کې لګي په بل باندې بل نه سره وقایا ما ته ماده نشته نه ماده نشته نه لکه په یوه بری باندې نو دې دغه ته چې کنه د عرض ته دې ته اسی عام اشاره نه کولېږي بلکې دې ته اشاره له کولېږي چې دا د بل سیس تابع وي لکه ته مالک د دې کپړو نه بدبو کې چې دغه چې په دې کې ګندګي ده نه دا بدبو د دې کپړې تابع ده خوشبوئی دا د عطر او د سپری تابع ده په دې خبره باندې پوهیږي کنه پوهیږي ها نو تحیز ویلېږي زیرا ګرول نو عین څه ته ویلېږي چې دې په خپل باندې تحیز کړي او دا په تحیز کې په زیرا ګرولو کې د بل چا تابع نه وي او دې ته اشاره هم کولېږي او عرض دې ته ویلېږي چې په خپل تحیز کې د بل څه تابع وي یعنی په خپل باندې د هغه سزا راګرول نه شي بلکې چې کله د بل څه باندې شي نو هغه بیا راګر کیدا ځای به راګر کی او دې ته یوازې اشاره نه کولېږي بلکې اشاره ورته کولېږي اصل کې هغه عین ته د عین په ځمن کې دې اشاره کولېږي پوه شو دې باندې ها یلکه په دې خبره باندې پوه شوي وس ما ته وګورئ دا د عین او د عرض تعریف شو دا متکلمین تعریف کړل نو دوی چې د عین او د عرض په څه تعریف کوم چې الله پاک ذات او صفات دي وزیم وز د الله پاک ذات او صفات دا نه عین دی او نه عرض دی ولی ځکه چې عین خو دې ته وای کړه چې په خپل باندې تحیز یې راګر کړی او عرض دې ته وای چې په خپل باندې یې نه راګر کړل بلکې دا غیر ځای راګرول د بل څه ته ځای راګرول تابع وي نو دا الله تعالی ذات نه عین دی او نه عرض دی ولی ځکه چې د تحیز د پاره دا خبره ضروری دی چې دا غیر لپاره بچی سم وي د ځای راګرول لپاره دا څه ضروری دی چې دا صحیح او الله پاک د جسم نه سره منزه دی پاک دی الله پاک د زینا د جسم نه سره پاک دی نو الله پاک ذات چې نه دا پاین کې نه داخل او د الله پاک صفات د په عرض کې نه داخل الکه په خبره باندې پوه شوي ځکه تحیز چې نه راځي راګرول دا رسېږي د جسم کېږي او د الله تعالی جسم نشته په خبره باندې پوه شوي تاسو او د فلسفه په نسبت باندې عین دي ته وایي چې هغه د محل نه مستغنی وي د محل نه سوي یعنی په خپل وجود کې د بل څه محتاج نه وي په خپل وجود کې د بل څه محتاج نه وي او فلسفه وایي چې عارض دی ته وایي چې د دوو سيزونو داسې راګیرېدل د دوو سيزونو داسې واقع کېدل چې د یو موصوف او د بل صفت جوړول چې دا صحیح دي عارض مطلب دا دی چې د دوو سيزونو په داسې ځای کې واقع کېدل هغه له ګذر بلال لکه څه بلانا د دوو سيزونو داسې واقع کېدل چې هغه کې د یو موصوف او د بل صفت جوړېدل څه صحیح وي نو ګوره فلسفه وایي چې د الله تعالی ذات دا عین دی ځکه چې عین چې نه دی ویلېږي چې په خپل وجود کې چاته محتاج نه وي او د الله پاک ذات هم په خپل وجود کې چاته محتاج نه دی لہذا الله پاک ذات چې د پس کې داخل دی په عین کې داخل دی پس کې داخل دی په عین کې او د الله تعالی صفات وای دا په عرض کې داخلي ځکه عرض دی ته وای چې د یو صف موصوف او د بل صفت جوړېدل سری سید موږ الله علیم الله موصوف دی او علم سره صفت ته الله سميع الله موصوف دی او سميع دا سره صفت ته لکه په شو به معنی نو دی و چې د الله تعالی صفات پس کې داخل دي په عرض کې وز غلطي سو شولا چې دا الله پاک ذات په عین کې داخل کو د الله پاک صفات پس کې داخل کو په عرض کې داخل کو او عین او ذات دا دوه سری حادث دي نو د الله تعالی ذات هم څه شو حادث لکه په شو به غلطیانو باندې نو زمونږ د متکلمینو په نسبت باندې عالم په ټولو اجزاو سره حادث دی ځکه چې دا عالم جوړ د اعیان او د اعراضونه
د اعیان او د اعراضونه او اعیان او اعراض د دې تعریف د متکلمینو په باندې په داسې طریقې سره دی چې په دې کې دغه ناراضي د الله تعالی ذات دا عالم نه اوزي پوه شو به باندې اېدا پوه شو به باندې ځکه عالم ما سی والله ته ویلېږي کنه او د اعیان او اعراض دا څه قسمونه دي دا عالم قسمونه دي دا څه قسمونه دي اوس وګورئ فالاعیان د اعیان تعریف اعیان ما هغه ممکن ته وای اعیان ما هغه ممکن ته وای ولکه ما لفظ سنین دا خو عام دی ممکن او ممتنع او واجب ټول ته شامل دی وای دل لګی تا دینه د معنا مراد خاص ولې واغستو ممکن ته ولې واغستو نو یې قرینه پکې موجوده ده فالاعیان ما اعیان هغه ممکن دی یکون له قیام بذاته چې د خپل ذات په اعتبار سره قائم وي بقرینه جعله من اقسام العالم ځکه چې په قرینه دې سره چې دا ګرځول شوی د اقسام د عالم نه او عالم چې نه دا حادث دی عالم دا ممکن دی عالم دا سره ممکن دی نو اعیان چې دا به ممکن وي ومعنى قيام بذاته او معنى د قيامه بذاته د قائم بذاته معنى د متکلمین وبین منسله اي يتحيز بنفسه چې د خپل ذات په اعتبار سره زیر راګری د خپل ذات په اعتبار سره څه کوي زیر راګری غیر تابع تحيزه لتحيز شيء اخر چې نوی تابع داغه د زیر راګرول دا چې داغه د څه ترغیب دی غیر تابع تحيزه چې داغه د زیر راګرول نوی تابع د تحيز د راګرول د بل یو سيزو الګه پوښوي په باندې الګه په باندې پوښوي چې اوسې د خپل ذات په اعتبار سره زیر راګر کړی دغه د زیر راګرول د بل چا تابع بخلاف العرض په خلاف د عرض نه فإن تحيزه ذکر تحيز لري تابع دا تابع دی لتحيز الجوهر الذي د هغه تحيز د هغه زیر راګرول د هغه جوهر الذي هو موضوعه چاغه دې موضوع ده اي محله الذي يقومه يعني هغه محل چې دا راي په ځای باندې راغلی ومعنى وجود العرض في الموضوع او معنى د وجود العرض په موضوع کې وان وجوده في نفسه ووجوده في الموضوع چې وجود د خپل ذات په اعتبار سره دغه موجود دی په موضوع کې ولهذا يمتنع الانتقال عنه د دې وجنه ممتنع دي انتقال د دینه یعنی عرض یو پیرا په اوسس پورې ونخدو نو انتقال دي ممنوع ده شنه کپڑا ده ته لکه دا کپڑا راکو شینواله دي ځانه کوړته وېسا دا زیړ دیوال له دا زیړواله دي کوړته وېسا او دا دیوال مال راکا ته به چې تلې ونه کروږي دا لسلګي پوښښ به نه بخلاف وجود الاسم جسم في الحيز فخلاف د وجود د جسم نه پیوځيږي فإن وجوده في نفسه امر دغه وجود د خپل ذات په اعتبار سره یو امر دی او وجوده في الحيز امر اخر او وجود د دې په یو موضوعي کې دا یو بل امر دی ولهذا ينتقل عنه د دې ونه دا یو ځای نه بل ځای ته منتقل کیږي جسم د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کیږي او عرض نه منتقل کیږي لکه پوښښ به معنی نو ګوره خبره اوس دلته کې پورا د سیدا چې دا عین تعریف موږ وکړو کنه چې د خپل ځای په خپل ذات په اعتبار سره زیر راګر کړی او د چا تابع نه وي او عرض ته ویلېږي چې په خپل باندې نه راګر کړی بلکې د دې زیر راګرول د بل سیس تابع وي پوه شو به معنی نو دا الله تعالی ذات د په عین کې داخل نه او دا الله تعالی صفت په عارض کې داخل لري ولی ځکه چې تحیز لپاره جسم ضروری دی د زیر راګرول لپاره څه ضروری دی جسم ضروری دی او الله تعالی د جسم نه سره وعند الفلاسفه او د فلسفه باندې معنى قيام الشيء بمعنى قيام الشيء بذاته د قيام الشيء بذاته معنى سره استغناء عن محل يقومه چې مستغني کېدل لداسې محلنا چې د قائم شي باغې باندې ومعنى قيامه بشيء اخر او معنى قيامه بشيء ببل سره يعني د عرض معنى د په من سره اختصاصه به يعني خاص کېدل لري په داسې سره بحيث په دې سره يصير الاول ناتا والثاني منعوتا چې یو پکې نات جوړيږي صفت جوړيږي بل پکې څه جوړيږي سواء كان متحيزا برابر خبره کا متحيز وي لکه متحيز لپاره مثال سره کما في سواد الجسم لکه ته د جسم تورواله نو دا جسم چې دا موصوف دی او تورواله سره صفت ده او متحيز دی زین ولا دی کنه هغه تورواله په جسم باندې ښکارا دی کنه او لا کنه لکه صفات د باری تعالی لکه صفات د باری تعالی ده نو د دې دا مجرد ماده نشته ده اگر الله پاک الله سمع ده نو سمع په الله پاک پورې قائم ده خو لکه دغه نشته ده وجود نشته ده
پوه شو مې معنی نو هغه چې د تحیز په کې د دې لپاره ضروری نه دی نو دا الله تعالی عرض وې دي ته وایي چې یو څه موصوف او بل صفت جوړېدل صحیح دي نو الله تعالی را صفات د بعرض کې داخل شول پوه شوي کما فی صفات باری تعالی عز اسمه والمجردات مجردات ته و چې دا ماده نه خالی لکه ما تاسو وي چې لکه د انسان دا خوب شو یا نفس ناطقه دا روح شو او یا ملائک شول نو د دې ماده نشته نه لکه په دې خبره باندې پوه شوي ها نو ګور نن سبق کې مونږه خو یو دا وکړه چې مونږ په دې خبره باندې دلیل وي چې عالم په ټول اجزا سره حادث دی ولی ځکه چې دا د اعیان او د اعراض نه جوړ دی او اعیان او اعراض باندې حادث دي بیا د عین او د عرض تعریف خو دا متکلمین په نسبت عین او عرض تعریف او په دې طریقې سره کوي چې د الله تعالی ذات په عین کې نه داخلي او د الله تعالی صفات په عرض کې نه داخلي ځکه چې د الله تعالی ذات او عین دا چې په د الله تعالی ذات او د الله تعالی صفات چې تا په عین او په عرض کې داخل کړل نو تا پرې کې دا انډایرکټلی دا خبر وکړه چې الله تعالی نعوذ بالله حادث دی او الله تعالی د خپل ذات او د صفاتو په اعتبار سره قدیم دی او فلسفه د عین او د عرض تعریف په داسې تور طریقې سره کوي چې د دین د الله تعالی ذات حادث معلوم نشي بلکې څه معلوم شي دا حادث معلوم شي قدیم نشي په دې باندې پوه شئ زه وړو سبا مو ماته دا